اللهم صل علی محمد صلی الله علیه وسلم. قاعده نمبر 7 دا قاعده ابتداء جوازی ده او انتهاء وجوبی ده. حمزه منفرده متحرکه چې کله ګوره حمزه منفرده متحرکه چې کله پس ته حرف صحیح ساکن نه راشي. حرف صحیح پیژنئ چې حرف علت نه کله چې حمزه ساکنه منفرده کله چې حمزه منفرده متحرکه پس ته حرف صحیح ساکن نه راشي نو قاعده دا ده چې د هغې حرکت په ماقبل له ورکړي او حمزه چې کوم دی حذف شو ختم. دا جوازي ګورئ مسأله وه که نه نو دا مس او دا حمزه متحرکه د دې حرکت ماقبل دی له ورکه حمزه لرې شوه نو څه ترې جوړه شوه مسله ترې جوړه شوه که نه مسله شوه. ها دلته بل مثال ویل لکه یسألو یسألو حمزه منفرده متحرکه وه پس حرف صحیح ساکن نه حرکت ماقبل له ورکړه شو حمزه حذف شوه یسألو ته جوړ شو یسألون یسألو. قاعده نمبر 8 دا قاعده ذو جهتین ده. یو جزء وجوبی دی او بل جزء جوازی دی. خدا د ارا یوری قراءتن ارا یوری یا رعا یرا او یا وی ارا یوری دا مجرد دی او دا مزید دی. ښه دا یو مجرد دی او دا بل مزید دی. ښه یو راځي مشتقات نو دا اولنی جزء په دې کې دی او دویم جزء په مشتقاتو کې دی. مشتقاتو نه مطلب اسم ظرف او زمان او مکان او اسم اله وغیره کنه هغه د مشتقات راځي. اولنی جزء دا دی دویم جزء دا دی. اوس په دې کې ذو جهتین د نو ذو جهتین دا مطلب دی چې اولنی جزء وجوبی دی او دویم جزء جوازی دی. ها ذو جهتین اول ته وګورئ حمزه منفرده متحرکه حمزه منفرده متحرکه پس حرف ساکن نه په باب د رؤیت کې باب د رؤیت د تما وې که مجرد او که مزید. ښه او چې باب د رؤیت رعا یا رعا یرا او یا چې کوم دی نو ارا یوري اراتن باب اره چې مجرد او که مزید خو چې باب د رؤیت کې کله راشي نو حمزه به ساکن کې حرکت ما قبل لور کوي. حمزه ساکن کا یرا پاسل کې سو یر ایو. ها نو یرا لو ما قبل تی فتح رااله دا په الف سره بدل شو خو د دې حمزه حرکت ما قبل مونږ د را لور کو یرا پاتې شو. پوه شوې د حمزه حرکت چې هغه ما قبل را لور کو حرف صحیح ساکن وکنه نو حرکت هغې له ورکو او دا یا ما قبل پته په الف سره بدل شو یرا ته جوړ. دا د چا مثال شو د مجردو مثال او د مزیدو مثال تر یوری یوری پاسل کیو یور ایو یور ایو نو دا یا باندې خو اخر کې ضمه راغلی ده یا باندې ضمه ثقیله ده ساکنه شوه صرف یا ساکن شوه او حمزه د دې حمزه حرکت ما قبل د را له ورکړی شوې حمزه حذف شوه څه پاتې شو یوری یوری پاسل کې یور ایو حمزه حرکت ما قبل له ورکړی شو او یا ساکن شو یوری ته پاتې شو. نو دا د مجرد مثال او دا د مزید مثال. دا یو جزء دا دویم جزء ته راشه. دویم جزء په مشتقاتو کې دی. ښه چې کله حمزه منفرده متحرکه پس حرف ساکن نه په مشتقاتو کې راشي که مجرد او که مزید مشتقاتو کې راشي نو حرکت به ما قبل لور کول شي حمزه به حذف کول شي. لکه ګوره وته مرن مرن دا مرن په اصل کې وو مرئن او مرئن په اصل کې وو مرئیون یا ما قبل فتحه په الف سره بدل شو نو د تنوین او دغه یا اجتماع ساکنین ولا یا ته حذف شو مرن پاتې شو. په مرن کې چل کړه مونږه د حمزه حرکت ما قبل حرف صحیح ساکن دی دا تنوین را واخله او دی له ورکا او دا دغه به حذف شي نو مرن به پاتې شي. پوه شوې د مجرد اسم ظرف د مزید واغې تر لکه مرن پاسل کې مرئن او مرئن پاسل کې مرعیون نو یا ما قبل فتحه په سره بدل شو اجتماع ساکنین د وجې نه یا حذف شو او بیا په سره شدا قاعده وچلوه پس ته حرف صحیح ساکن نه حمزه رااله نو حرکت ما قبل لورکا او حمزه حذف شو مورن پاتې شو. آسان دی که نه؟ بالکل آسانه قاعده وخه.